حضرت امام جعفر صادق رحمهم الله فرمایي چې د چا داسې حاجت وي چې هغه پوره کیږي نو د چا داسې ضرورت وي چې هغه پوره کیږي نو د چا داسې مشکلات وي چې هغه مشکلات ختمیږي نو داسې حاجت وي د الله رب العالمین نه یا د یو مخلوق نه یا د یو انسان نه د دا 2 رکعاته منځ کی د دې 2 رکعاته نه وروسته به الله رب العالمین د هر حاجت پوره کی د به الله رب العالمین مشکلات ختم کی د به ضرورت الله رب العالمین پوره کی نو د دې په دې طریقه باندې د 2 رکعاته منځ کی کم چې درته ز بیانوم او کم چې امام جعفر صادق رحمهم الله هغه لیکلي دي ان شاء الله الله رب العالمین به د هر حاجت پوره کی او د تبه په هر حاجت کې الله رب العالمین کامیابی ورکي عمل د امام جعفر صادق رحمهم الله فرمایي چې د 2 رکعاته د صلات الحاجت منځ نیت وکي 2 رکعاته د صلات الحاجت منځ دا نیت به وکي دا غین رستو بیا په اولنی رکعت کې د لس پیری سورې کافرون وي قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا سورته په دویم رکعت کې بده سورې اخلاص یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لس پیری بدا سورت وي بیا به کم د سلام ګرځي د سلام ګرځول نو رستو بده لس پیری درېمه کلمه وي لس پیری بده درود شریف وي او لس پیری بده دعا کوم چې مونږ په مانځ کې وایو ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لس پیری به دا دعا وای د دې دعا ویلو نرستو بده بیا لاسونه اوچت کی یو ځل په نبی له صلوات و سلام باندې درود شریف وای د الله رب العالمین حمد و ثنا به بیان کی او دا غي نرستو با دا یا ربي یا ربي یا ربي سل کرته بدا وای یا ربي یا ربي یا ربي سل کرته با دا دعا وای دا ټکه به وای دا غین رستو بیا د الله رب العالمین باندې به یقین ساتي او د الله رب العالمین نه بعد خپل ضرورت د خپل حاجت پوره کولو د پاره په اخلاص سره دعا وغواړي په اخلاص سره به دعا وغواړي چې کم حاجت د پاره د عمل کړي دي هغه عمل د پاره بده د الله رب العالمین دعا وغواړي په الله رب العالمین باندې به یقین خالص ساتي چې ان شاء الله الله رب العالمین به زما د حاجت پوره کوي ان شاء الله که چرته د پدی عمل کې د پدی کار کې خیر وي او د در لپاره پکې دنیوي سم مصلحت وي یا پکې اخروی مصلحت وي نو الله رب العالمین به د حاجت ضرور پوره کوي صحیح ده دا چې کوم د امام جعفر صادق رحمهم الله لیکلي دي او په وظایف الصالحین نو می کتاب کې چې کوم دین هغه را نقل کړي دا ډیر مجرب کتاب دی او ډیر علماء کرام چې دین هغه خو کړی دی او ډیر مجرب اعمال پاغي کې چې دین هغه را نقل کړي دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته